حیا دا چې کوم دی د ایمان شعبه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د حیا د ایمان چې کوم دی اویا شعبې دي. څو دي؟ پای کې مختلف شعبې دي لکه مونځ شو، روژه شوه، زکات، حج، عقاید، اسلام. خو بیا چې کوم دی په خاص طور باندې د حیا دا د ایمان شعبه ګرځولې ده. نو د دې نه دا پته لګي چې حیا دا یو اهم څیز دی. اورېده د دې ډېرې فایدې دي چې کوم انسان په خپل ځان کې حیا پیدا کوي نو دغه انسان به د ګناهونو نه بچ کېږي. د څه نه بچ کېږي؟ تا یو ګناه وکړه او د هغې نه پس خپل نفس چې کوم دی ملامته کړې، دا ګناه دې وکړه، ښه کار دې ونه کړو، دې ته څه وایي؟ حیا وایي. او په دې کې په صحابه کرامو کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ هغه کې ډېره زیاته حیا وه. د هغه نه به فرشتو هم حیا کوله. یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو کمره کې ناست دی او ډډې والې ده. په دې کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی، ور یې وټکو. نو اول چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تپوس کوي څوک یې؟ ورته وایي ابوبکر. ورته وایي راځه. دویم نمبر عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی، تپوس کوي نبی علیه السلام څوک یې؟ وایي عمر یم. وایي راځه. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل حالت کې ناست دی، ډډې والې ده. خو په دریم نمبر چې کوم دی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راغی. هغه چې کله راغی او ور یې وټکو، نبی علیه الصلاۃ والسلام دې تپوس کوي څوک یې؟ وایي عثمان. هغه ته لږ صبر وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل ځان چې کوم دی هغه چې په کم انداز باندې ناست و نو هغه انداز یې بدل کړو. پوه شئ چې کوم دی صحیح کېناستو او خپل ځان یې برابر کړو. بیا دا دو صحابه کرام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوی تپوس کوي، ورته وایي زه اول چې کوم دی زه رالمه، تاسو خپل حالت کې ناست وئ، حالت مو بدل نه کړو. بیا چې کوم دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی، تاسو بیا هم چې کوم دی خپل حالت بدل نه کړو، په یو حالت باندې ناست وئ. بیا د هغې نه بس چې کله حضرت عثمان هغه راتلو، تاسو خپل حالت بدل کړو. نو هغه ورته وایي چې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نه د الله تعالی فرشتې حیا کوي. نو زه به ته څنګه حیا ونه کړم؟ اوس دا حیا دا صرف ښځو له نه دی پکار، بلکې دا سړو له هم پکار دي. اورېده؟ اوس په حیا کې چې کوم دی ډېر قسمونه راځي. مثلا انسان جامې کوي، کپړې، دا کلاو پکاري، تنګې کپړې نه پکار. صحیح ده؟ نو چې کوم انسان کلاو کپړې کوي نو د ده عورت چې کوم دی محفوظ وي، د ده حیا صحیح محفوظ وي. او دویم نمبر چې کوم انسان کپړې تنګې کوي، پوه شوې، نو دا چې کوم دی حیا بیا محفوظ نه وي. د هغې نه علاوه چې کوم دی مختلف ګناهونه دي، دا ګناهونو نه ځان ساتل چې کوم دی دا حیا ده. څه دي؟